رمضان المبارک میاش کې اخیری عشره کې مومنان مسلمانان اعتکاف تکینی نو اخیری لس ورځې سړی نارینا د شلمې روزې په مازیګر باندې با اعتکاف ته مومنان مسلمانان کینی دا یو سنت عمل دی حدیث پاک کی راضی د کونین سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین چاچے در رمضان المبارک پمیاش کی اخیری لس ورځې اعتکاف کو رب ذوالجلال ورتا دغه اعتکاف د دوو حجونو او د دوو عمرو را اجر او ثواب په دغه لس ورځو اعتکاف باندې ورکړي دا د دې فضایل دي دغه رنګه حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمای چې معتکف تا چې څوک اعتکاف کوي رب ذوالجلال د تپیو یو ورځ باندې پيو یو ورځ د اعتکاف باندې د یو حج عمره اجر او ثواب ورکړي نو فضیلتونه اجرونه ثوابونه ډیر زیات دي چان چې ارادي کړی دي رب ذوالجلال دی ورتا د عمل توفیق ور نصیب کی او زنانه با هم اعتکاف کوي نو زنانه با په کور کې ځان له یو ځای خاص کی یو ځای به منتخب کی او باغ مخصوص ځای کې با اعتکاف کوي دا مسله بالکل غلطه ده چې زنانه هم په جمعات کې اعتکاف تکینی هر څوک چې دا مسله بیانې دا درست نه ده سړی به په جمعات کې اعتکاف تکینی او زنانه به په خپل کور کې یو ځای با مختص کی متعین به کی خاص به کی او هغه کې با اعتکاف کوي رب ذوالجلال دې موږ او تاسو باندې د رمضان المبارک د میاش ډېر په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسوي